اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عزیزان محترم، وی نکته حواله څخه تاسو توجه جلب کوم چې نکاح یقینا واجباتونه ده چې ښځې سړي منځه کیږي. پیغمبر سنت ده نکاح او نکاح کې یو اهم رکن حق مهر ده. حق مهر حواله سره مو اکثر یا غلط فهمه شکار یا غفلت شکار یا توجه نکو یا پوی نه یو. نکاح کې درې اصلي رکن دي. یو رکن سړی دی وړکی دی، یو رکن جلکی دی چې دوی دو منځه نکاح کیږي. دوی منځه دریم یو رکن مهر دی. مهر واجب دی، یعنی کچېرې مهر نه کېږدولی شي، مهر نشي نه ومنلی شي، نکاح کیدای نشي. نکاح مهر باندې وسرېدای شي. خو دغه نکاح ته مو نن ډېر سپک نظر کوو. اکثر ښځو نه پوښتنې چې کله کېږي چې مثلا څومره مهر غواړي، کیدای شي تا ته ځواب کې وایي چې 12 روپۍ، 14 روپۍ یا 1200 یا 1400 یا که ډېرې زیاتې وایي 5000، 12000، 14000. حالانکه دا هغه کانسپټ نه دی، هغه مهر نه دی چې کوم اسلام مقرر کړی دی. اسلام کوم مهر خیلی دی چې هغه ښځه هغه حده پورې مهر غوښتی شي چې ښځې حق دی. ښځه وایي خو ادوو توافق سره، ادوو رضایت سره تر دوه ورباندې راضي شي. ویلي شوي دي چې مستحبه دی چې کم از کم کوم بیبي سلام الله علیها 500 درهم مهر و هغه نه کم نه وي پکار دی. نو هغې زمانې کې کوم 500 درهم د کاغذ ول نوټونه نه وو چې موږ سعودیه، اماراتو، کویت، قطر وغیره درهم و دینارو سوته حساب وکړو. درهم د پیغمبر زمانې کې، امامانو زمانې کې درهم به ویلی شو چندې والا سکو ته، دینار به ویلی شو سونې والا سکو ته. نو نن سبا هم علما همداسې یایي چې 500 درهم پورې ته مهر خستی شي، مستحبه د دې نه زیات نشي. که دې نه کم شي اندې حده پورې وي نو دا کم مهر دی. نو 500 درهم چندې والا سکو ته چې نن سبا حساب کېږي هم 2 لک روپۍ ته نه جوړېږي. دوره خط کې یوه ښځه مهر خستی شي، خو دا داسې نه دی چې بس ویخستو یو نقدي رقم شو، شوهر باندې بوج شو. بوج نه پرېوځي هغه باندې، صرف لیکلی حد کې څه ولیکی شي، مقرر شي، تحریر کې راشي تا داسې به وقت ضرورت د مهر ښځې ته که چیرې خدا نخواسته یوه مسله جوړېده، یو چیخ ورته میلاو شي که نه، ویلې څه داسې یا شوي دي، تلکونه کیږي، جدایي کیږي، مشکلات جوړېږي، ښځې ته بیا هیڅ نه میلاویږي. مطلب دوو جوړو جمعو کې ښځه رسخته کیږي. نکاح نه فورا بعد واجب دا دی چې نیم مهر واجب کیږي شوهر باندې. حکم حد کې چې ښځه راضي شوه، لکه چیرې لکه وکړو هم که ښځه چیرې 100 زرو باندې راضي وه، نه یې غوښتو څه فرق نه کوي. کله چې واده وشي، واده نه بعد ټول مهر شوهر باندې واجب کیږي. او دا ضروري نه چې ادا شي، ویر کړلی شي. که چیرې نه ویر کو هم عند المطالبه دا واجب کیږي چې کله مطالبه وشوله، ښځې مطالبه کله وکړه، ډیمانډ یې وکړو، دا بیا پکار دی چې میلاو شي ښځې ته. او که چیرې سړی ناتوان دی، تنګ دست دی، نشته اوسه، ښځې ته پکار دی صبر وکړي، فورا یې ونه غواړي. دې کې یوه مسله دا دی چې که چیرې ښځې مهریه وبخښله، ښځې مهر بخشش کړلو، نو دې صورت کې بیا دوباره مطالبه نشي کوی چې ما ته مهر راکړه مثلا. او ایمو کورمې کې جهیز هم مو ګرځوو، لیکو کاغذو کې، حتی جامې لتیا لیکو، فرنیچر هر شی لیکو. دا جهیز واجب خو نه دی، خو چونکې ذهن جهیز طرف په لاړ دی مهریې په ځای. ځینې علما داسې وایي چې انده جهیز ته مهر نه ماویر کړلی شي بهتره دی. مطلب داسې یوه ښځه وایي چې جهیز کې ما ته چې میلویږي سونه دی، چی شی دی، هغه به طور مهر زه قبلوم، هغه ما مهر شي. دا یو ښه خبره دی. او جهیز چونکې واجباتو کې نه دی، مهر واجباتو کې دی. مهر حوالې سره پکار دا دی چې مو ذهنیت جوړ کو. مهر درست طریقې سره پکار دی چې مو یایو. دې حده پورې راغلي دي چې که چیرې یوې ښځې مهر 10 درهمونه کم وي، 10 درهمونه، 10 چندې والا سکونه، هغه نکاح هم داسې وایي چې مکروه دی. او ویلی شوي دي زنکارو ښځو نکاح دی، هغه واده دی داسې وایه. نو خدای د انشاءالله مو ټولو ښځو ته دا شعور نصیب کړي چې هغه مهر باندې ځان پوه کړي او درست شرعي مهر
وګرځئ، تو داسې زندگی سیف شي، محفوظ شي. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.